بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د طریقة العصریه د اولې حصې الدرس الثاني عشره 12م درس دی او په 12م درس کې نن زمونږ دا اخیری سبق دی. انشاءالله دینه پس بیا د 10م درس شروع کوو او سبق نمبر د کتاب نه یو کم شپیتم دی، یعنی 59 نمبر دی. دینه مخکې درس کې مونږه د مفرداتو املا وویله. املا وی عربي په صحیح طریقه ویل او خود صحیح طریقه باندې د عربی په رسم الخط کې لیکل، دغه ته املا وی. نو دینه مخکې د مفرداتو املا مونږه حل کړه. اوس به مونږه جمل دا د جملې جمع ده. جملتون یوه جملې ته وی، جملتان دوه جملې او الجملو دا جملو ته وی. نو جملې دی خو مونږ د عربی الفاظ لیکلی دي، دی خو مې ورته ترجمه لیکلی ده. نو دلته کې لیکلی دي هذا سالم، هذا سالم دا سالم دی، هذا سالم دا سالم دی. نو هذا کې به مونږ املا څنګه کوو، ازده کوو به څنګه ویلو والا خو داسې ده هذا سالم. اوس په لیکو څنګه؟ هذا به الف سره نه لیکو، دینه مخکې به تاسو ته ویلو چې هذا ویل کېږي د الف سره، خو لیکلی به هذا به نه. ټیک شوه؟ دا طریقه غلطه ده. لیکي به د ها د کړه زبر سره، الف سره به نه لیکي. هذا سالم، هذا سالم. عرب وی هذا سالم، دا سالم دی. اوس هذا وجهه، وجهه د وجه مخته وی، مخته. هذا به بیا هم هغه شانتې نه لیکي چې دا کم ما لیکلی دی، څنګه چې ویلی کېږي داسې به لیکي نه، کله زبر سره به لیکي. هذا وجهه، وجه مخته وی، مخته. او هو دا سالم یادی، یعنی د هغه. هذا وجهه دا مخته، هو د هغه. هذا وجهه دا د هغه مخته، دا د هغه مخته. اوس د سالم په ځای باندې ضمیر استعمالیږي، یعنی د هغه مخته، یعنی د چا مخته؟ د سالم. اوس وی هذا رأس، رأس سر ته وی. هذا رأس، هذا رأس. او هو د سالم، د هغه هو معنا د هغه. هذا رأسه دا د هغه سر دی. هذا فمه، هذا فم خلی ته وی. او هو د هغه، یعنی سالم طرف ته اشاره کوي چې دا د سالم خوله ده، دا د سالم سر دی، دا د سالم مخ دی او دا سالم دی. نو ټول ځایونو کې عرب بیا سالم نه استعمالی، بیا د هغه په ځای باندې د هغه ضمیر استعمالی. دا سالم دی، دا د هغه مخ دی، دا د هغه سر دی، دا د هغه خوله ده. او هذه فاطمه، وګوره سالم مذکر دی، نو موږ ورله هذا اسم اشاره قریبه راوړه د نږدې والا. هذا دا سالم دی. او چې کله دا فاطمه ده کنه، نو دې لپاره بیا هذه راوړي. هذه دا مؤنثه، فاطمه ده. نو عرب بیا دا فاطمه تو چې کنه دا بیا ها ساکنه وي، دا وي فاطمه. هذه فاطمه، هذه فاطمه دا فاطمه ده، هذه فاطمه دا فاطمه ده. اوس وی هذه دا ساعه چې کنه غړی ته وي، ساعه غړی ته وي، ساعه غړی ته وي. ٹھیک شو؟ نو هذه ساعتو دا غړی ده، ها د هغې. چې کله دا هذه فاطمه دا مؤنث ده کنه، نو اوس په غړی سره د ها ضمیر چې راځي کنه، ها ضمیر د دې معنا د هغې، د دې معنا د هغې. نو هذه ساعتها دا د هغې غړی ده. د چا غړی ده؟ د چا طرف ته اشاره ده؟ فاطمې طرف ته. اوس وی وتلک او هاغه لري یوه بل کاپي پرته ده، ډېره لرې پرته ده. وی وتلک او هاغه کراستو کاپي ده، ها د هغې د فاطمې طرف ته اشاره کوي. وتلک کراستها، او دا د هغې کاپي ده. هذه دا مؤنثه، هذه مؤنث طرف ته اشاره ده. هذه اخت خور ته وي، او اخ رور ته وي. هذه اخت دا خور ده، ها د هغې. هذه اختها دا د هغې خور ده، د فاطمې طرف ته اشاره ده. وتلک او هاغه لري یوه بله جینۍ ده، هغې طرف ته اشاره کوي. وتلک او هاغه جارتو، جار چې دی دا ګاونډي ته وایي. پخوا کې چې کم پړوسي وي د هغه ته جار وایي. نو جارتو ګاونډی ده، ها د هغې. وتلک او هاغه جارتو ګاونډی ده، ها د هغې. یعنی د چا طرف ته اشاره ده؟ دا د فاطمې طرف ته اشاره ده چې دا د فاطمې ګاونډی ده. الله ربي، الله زما رب دی. الله
رب رب ته وایي او یا ضمیر متکلم چې ورسره ولګي نو معنی یې زما رب دی الله الله نو دا الله به څنګه لیکي دا به داسې نه لیکي ښه لا هو به نه لیکي ټیک شوه دا به داسې لیکي الله الله دا لام به دوه ځل کېږي یعنې د شد معنی چې دا لفظ دوه ځل دی او هو الله رب رب چې دی اصل کې دا داسې دی رب بو رب بو ټیک شوه او یا معنی ده دا یا ضمیر متکلم ده نو دا رب چې دی که نه رب یو ځل دا با ساکن وي یو ځل با متحرک وي نو دا دواړه دا با یوه کې بیا دلته کې دا مشدد کی نو دا به شي رب رب او دا یا ضمیر چې ورسره ولګي دا یا ضمیر ځان نه مخکې حرف باندې زیر غواړي نو دې باندې به زیر ولګي ربي زما رب دی دا د دې املا شوه انا 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 دې ته وګورئ دا انا دا انا لیکلی کېږي الف سره ګورئ انا لیکلی کېږي انا لیکلی کېږي خو وی به انا انا بغیر د الف نه به وی انا به وی انا انا مسلم انا مسلمون زه مسلمان یم انا مسلم زه مسلمان یم محمد صلی الله علیه وسلم محمد میم مشدد بلیکي صلی الله علیه وسلم رسول رسول دی او یا ضمیر چې ورسره وګورئ رسولي زما رسول دی القرآن کتابي قرآن زما کتاب دی القرآن کتابي قرآن زما کتاب دی الاسلام اسلام دین معنی ده دین او دا یا ضمیر چې ورسره ولګیم دینی زما دین دی دینی زما دین دی الکعبة او کعبه شریفه کعبه معظمه قبله ده او یا ضمیر چې ورسره ولګي نو معنی یې زما قبله ده الکعبة قبلتي کعبه زما قبله ده انت نو دا انت چې دی په دې کې به دا حمزه د الف باندې دا حمزه ولیکي او په ده به دا نقطه واچوي نو انت اخي اخ رور ته وایي او اخي زما رور انت اخي انت ته اخي زما رورې انت ته اخي زما رورې اوس وایي سعید دا د یو طالب نوم دی سعید علی السطح علی معنی ده باندې او سطح دا چت ته وایي دا بره چې د کمرې چت وي د مدرسې چت وي د جومات چت وي نو هغه بره حصه چې خلک پې ګرځي نو هغې ته سطح وایي او یو سقف دی سقف نو هغه د چت د ښکته حصه د کوم طرف ته چې موږ پکې ځوړندو په سقف موږ نشو ګرځېدی او په سطح باندې موږ ګرځېدی شو نو سعید علی السطح سعید په چت یعنی چت باندې دی سعید چت باندې دی سعید علی السطح سعید چت باندې دی د چت د پاسه دی مطلب دا دی په چت باندې دی وحامد او حامد علی السلم سلم چې دی که نه دا سیړی ته وایي سیړی مونږ ورته اندرمپایم وایو او پارسنګ هم ورته وایو او سیړي هم ورته په اردو کې وایي ټیک شوه نو وحامد علی السطح وحامد او حامد علی السطح سیړی باندې دی په وړو باندې دی یا په اندرمپایه باندې دی یا پارسنګ باندې دی چې کوم لفظ تاسو استعمالوئ خپله ژبه کې و ابو او پلار هما د هغې دواړو فی البیت کور کې دی فی معنی ده کې او بیت کور ته وایي و ابوهما او د هغې دواړو یعنی سعید او حامد یادوي و ابوهما او د هغې دواړو پلار ابوهما ابو پلار هما د هغې دواړو یعنی د سعید او د حامد و ابوهما او د هغې دواړو پلار فی البیت کور کې دی نو عرب وایي فی البیت ټیک شوه نو دا لیکل زده کوي دلته د املا مطلب دا دی چې موږ په جملو کې دا لیکل صحیح طریقې سره زده کوو جمیل و نعیم دا اوس دوه نور طالبان دي د یو جمیل نوم دی د یو نعیم نوم دی او تلمیذانی که صرف جمیل وي نو بیا به وایي جمیل تلمیذ جمیل شاگرد دی اوس داسې دی جمیل و نعیم اوس دوه شاگردان شو نو دا تلمیذون به مولا ته تلمیذانې کې تسنیه به کې د تلمیذ جمیل و نعیم جمیل او نعیم تلمیذانې دواړه شاگردان دي دواړه طالبان دي شاگردان دي جمیل و نعیم تلمیذانې جمیل او نعیم دواړه شاگردان دي اوس مخکې وایي سعیدتو اوس د یوې طالب سعیده نوم دی او دلته د یو طالب جمیل نوم او د بل نعیم نوم دلته د یوې طالب سعیده نوم دی او د بل نعیمه نوم دی نعیمه
ٹھیک شو سعیدتو و نعیمتو دا دواړه مؤنث طالباتی دي طالبانی دي طالبانی جنکی طالبانی دي نو کله چې دا سعیدتو و نعیمتو شي کنه نو بیا به دا تلمیذانی به نه وي دا به تلمیذتانی به وي تلمیذتانی سعیدتو و نعیمتو سعیده او نعیمه تلمیذتانی دواړه طالبانی دي چې کله جمیل او نعیم وي نو بیا به تلمیذانی وي تلمیذانی او چې کله جنکی شي طالبانی نو بیا به تلمیذتانی وي د هلکانو دپاره تلمیذانې راځي د دوو طالبانو دپاره او د دوو طالباتو جنکو دپاره تلمیذتانې راځي هما هغه دواړه سړي صدیقانې ملګري دي وهما او هغه دواړه جاران دواړه ګاونډیان دي جار ګاونډي ته وایي جارانې دوه ګاونډیان هما صدیقانی هغه دواړه ملګري دي وهما جارانی او ګاونډیان هم دي هما هغه دواړه جینکۍ زمیلتانی زمیل ملګري ته وایي او صدیق هم ملګري ته وایي نو چې کله زمیلانی وي نو بیا به الک وي او که زمیلتانی وي نو بیا به جینکۍ وي هما هغه دواړه زمیلتانی دواړه ملګري دي هغه دواړه جینکۍ ملګري دي وهما او هغه دواړه جینکۍ جارتانی ګاونډیانې دي نو د دوو هلکانو چې ګاونډیانې نو هغې لپاره به جارانې راځي او که دوه جینکۍ وي نو هغې لپاره به جارتانې راځي ټیک شو جي نو دې کې دا املا پکې څنګه ده املا مطلب دا دی چې تاسو دا الفاظ صحیح طریقې سره زده کوئ دا به زمیلتانې به څنګه لیکو زمیلتانی داسې به لیکي زمیلتانی به نه لیکي زمیلتانی به لیکي دا غلط دی زمیلتانی به داسې به لیکي ټیک شوه الاسلامو دا به صحیح طریقې سره زده کړئ نو دا زموږ سره 12 درسو د هغې املا مختصر وکړه بعض خبرې چې به کومې لازمي وي او د زده کړې به یعنې زده کړه به ګرانه وه نو د هغې به مونږ املا وکړه چې کومې اسانې وي بس صرف ترجمه به مو ورسره کوله او دا معنی مې ورسره په سور مالکر لیکلی دي او دا زموږ سره 12 درس ختم شو انشاءالله آینده درس کې به مونږ بیا 14 درس شروع کوو نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام